مونږ سره یو ملګری سوال کړی دی، ظاهر علي نوم یې دی، چې قبر باندې دا ګلابونه چې دی دا اچول څنګه دي؟ یاد ساتئ دا خلکو د ثواب یو ذریعه جوړه کړې ده او دا ناجایز دي، دا بدعت دی. که د دین په نسبت یو سړی کی نه دا بدعت دی. او دا خلک حدیث مخ ته کی کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکلا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعیا و چې په یو دوه قبرونو باندې تیر وطن او شو د نبی علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی په ذریعہ الله جل جلاله وې چې دې قبر والا باندې عذاب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کجورو هغه دوا دغه چې دینه هغه شاخونه مات کړو او په هغه باندې ولګولو وی چې ترکمه دانی و چې بدی به عذاب نه. یاد ساتئ دغه جوابدار چې دغه خبره صرف د نبی صلی الله علیه وسلم سره خاص هو، زموږ استاسو لپاره د ګلابونو حکم نشته. چې سړی مړ شي خبره ختمه، کوم اعمال کړي هغه به په کار راځي. کو د ګلابونو اعمال کړي ورته په قبر کې ګلابونه کو نه کړي، جو بیا حالات ډېر مشکل له الله دې رحم وکړي. یو ملګری سوال کړی دی زمکه په نیمه باندې ورکول څنګه دي؟ دا زموږ په علاقه کې یو رواج راوته دی، عموم بلوا ده. زمکه عام طور داسې په نیمه نشي ورکوي چې هر سیز به نیم نیمي نه، د هغې دپاره بیا یو جایز صورت ترته ښیمه. جایز صورت دا دی چې په نیمه باندې تاسو کله ورکوئ که نه نو تخم به په یو کس باندې ږدئ، یا به د ځمکې په مالک باندې ږدئ، ټولې پیسې به د تخم هغه ورکړي، یا چې چاله ځمکه ورکړي نه هغه له به چې دی نه هغه به تخم اخلي. تخم کې به شراکت نه، یاد ساتئ. ګورې بیا دا نیمه نیمه باندې ناجایز ده. او نور چې کم دی نه کار دی یو کس کی چاله چې ځمکه ورکړی دا بل کار نه کی، څه مسله نشته، خو نوره خرچه به هم نیمه نیمه کی. څومره خرچه چې راځي هغه به نیمه نیمه کی، ظلم به نه کی. دغه صورت کې جایز ده، هسې ناجایز ده. یو ملګري سوال کړی دی، دی وی چې دا یو روایت هم مشهور شوی دی په سوشل میډیا باندې چې کله رور او خور خبرې کی نو وی فرشتې چې دی نه دغه ټایم کې فرشتو ته حکم وشي چې تاسو وخت ودروئ. دا روایت منګړت تر دی، اس دغه نشته، خلکو ځان نه جوړ کړی دی. اخر زمانه چې براشي کنه خلک پر جهلاو نه جاهلانو خلکو نه دین زده کی، او جاهلان خلک به چې کم دینو خلکو ته دین خیات ساتي. حدیث نشته، تاسو ته پته را احادیث مبارکه چې کم دی کنه د اسماء الرجال ورته غټ غټ کتابونه دي چې دا حدیث چا نقل کړی دی، د یو راوی نسب د کم ځای دی د کم ځای نه دی، پورا تفصیل موجود دی. چې زه تاسو ته وایم چې شیخ المارا حدیث ته کم ځای نه نقل کړی دی، زبردین چې شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب، تاسو ټول یې پیژنئ چې دا څوک دی. دا خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو چې کم دی نه حفاظت یې کړی. نور محمد سوال کړی دی چې کمیشن اغستل جایز دی او که نه؟ یاد ساتئ یو کس وی مثال برته درکم هغه ځمکه اخلي او بل کس یې خرڅي، د دې په مینځ کې چې کم کس راشي نو دې کس له کمیشن اغستل په هغه صورت کې جایز دی چې دې کله ورله منډه اترړه ووي، چې منډه اترړه ووي کوشش وکړي او دواړو ته دا ویلي دوکه دهي پکې نه کړي چې د دواړو نه خبره پټي چې هغه ریټ میټ هم دغه کې دوکه نه، صفا یو ته وایي چې ستانه به دوره کمیشن اخلم، بل ته وایي ستانه به دوره کمیشن اخلم، نو دا جایز دی. یو سړی په یو کپنۍ کې کار کوي او ځان له کمیشن بیا ورسره مقرر کړي، دغه ناجایز دی. هو کمیشن کپنۍ والا ورته وایي دوره تنخواه به هم درکو، کو دا سیز دی دوره وباسو، سیز هم صحیح نو دوره کمیشن درکو، نو بیا هم دغه صورت کې هم جایز دی. دا یو کس سوال کړی دی فضل شکور، دیوی کو په منځ کې سجده پاتې شي او دویم رکعت کې سړی ته یاد شي نه در لپاره څه حکم دی لمونځ؟ ګوره کله چې تاسو په مانځه باندې ولاړ یې او ستاسو دا سوچ راغی چې یاره زمانه یو سجده پاتې شوې ده، ته په دویم رکعت کې نو بیا به ته داسې کار وکړې چې مثال ته په رکوع باندې ولاړې نو ته به څنګه چې راته رایات شو سیده به سجدې له لاړ شي، سجده به وکړې، سجده دې وکړه بیا به ودرېږي سیده په کم حالت کې چې وي، رکوع حالت کې وي، نو چې منځ چې کله عبده و رسولو ته ورسې نو بیا به چې کم دی نو څه وکړې سجده سهو وکړې. سجده سهو به په هغه صورت کې د سب په وجه باندې وکړې، په دې وجه باندې چې تا تاخیر وکړو په کم څه چې پکار وکړه هغې کې کم رکعت کې چې ته وې یعنی ته په رکوع کې وې نو تا په هغه کې تاخیر وکړو که نه په وجوب کې نو ځکه او که تا مونځ بالکل ختم کړی بیا راته رایاد شو چې ما نه یو سجده شوې ده او تا چا سره خبرې مبرې کړي یا پوره خپل طرف ته اړولې نو بیا به مونځ دوباره کې که نه خبرې دې نه کړې سلام د دواړه غاړه جار باسلې خبرې دې چا سره نه کړې نو بیا هم ته سجده سهو کوی شي.
دا بل یو ملګری سوال کړی دی لطیف خان دی وی زمونږ دا خلک چې دی نو دی دا پاڼې دم کیو هغه بیا د ماشوم د پاسه ویزا کړی د شری د مرض دپاره دی دپاره دی څه حکم دی ګوره که یو سړی د دوایۍ په طور د تجربې په طور باندې کښېنه خو ټیک دی خو که نه په زړه کې عقاید خرابېږي چې دا د پاڼو په وجه دا ماشوم سم شو یا دا نو بیا ګوره حرام دی ناجایز دی بیا شرک کې راځي یو تجربې اعتبار سره چا کړی پاڼې دم کړي او دغه کې هغه صورت کې بیا د جواز صورت شته سلطان محمد سوال کړی دی دی وی چې زه د چرګانو کار کوم او زما کپړې سخایي نه د چرګانو د وینې په وجه باندې ماله څه کول پکار دی په دغه کپړو مونځ کېږي او که نه دې باندې مونځ نه کېږي چې د درهم نه سیوا شي بیا پرې مونځ نه کېږي چرګانو والا له پکار دي ځان سره نورې کپړې ساتي یا نور کار والا هم پکار دي ځان سره نور کپړې ساتي الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین